ډیر مرګري به اعتکاف ته ناستي او اعتکاف ډیر قیمتي عبادت ته. مشکات شریف کے حدیث ته دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اعتکاف یعتکف الذنوب گناہون خبندی و ختمی. اعتکاف مقصد گناہون ختم دل دی، گناہ ختمی او اللہ پاک دل دمر نیکے ورکی چې لکه یو انسان شپه ورځ لګیا دی او محنت کوي، شپه ورځ نه ستړي کېږي، د دنیا کار روزګارم نه کوي، یو شان عبادت کوي، دقسې د نیکو کمپیوټر لګیا دی، یو شان د نیکۍ لیکلي کېږي. اعتکاف دونه قیمتي عبادت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مدینه شریفه ته هجرت وکړو د رمضان روزې فرض شوې، 9 کاله د رمضان روزې نیولې دي، 9 کاله. ځکه په 2م کال د هجرت د رمضان روزې فرض شوې وي او په 10م وفات شوې دي. د 9 کالو کې رسول الله مبارک مستقل ہر کال اعتکاف کړی دی. اخیری 10 کې صرف 2 کال اعتکاف نو کړی، یو کال د یو جهاد د سفر په وجه نو کړی، نو چې وې نک نو شوال کې بیا 10 شپې اعتکاف وکړو. دا غي اعتکاف په ځای چې پاتې شو شوال د رکوټ اختر په میاشت کې 10 ورځې روزې ونیولې او په هغې کې اعتکاف وکړو. بل کال رسول الله مبارک د یو عارض د وجې نه یو وجه وه، د هغې وجې نه نبی علیہ السلام اعتکاف نو کړی، نو پراتلون کے کال کے بیا پر رمضان کے 6 شپې اعتکاف وکړو. 10 د هغې کال او 10 د هغه تیر شوي کال چې نو کړی. داسې معلومه شوه چې پیغمبر علیہ السلام مبارک د رمضان په میاشتو کې مستقل اعتکاف کړی دی. او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې کله به د اخیری شپې شروع شوې نو رسول الله مبارک اشتد مئزره لنګ به ټیټ کو. لنګ ټیټ والی دا نه دی لکه یو سړی چې یقینا لنګ مضبوط کی. اوس هم یو سړی وی هلکه فلان کې یو کار چې کوي او په شوق او په محبت کوي، وی فلان کې ورته بډې ووالی، دا نه چې بډې والی، خو دا د پښتو محاوره ده، هلکه دې کار ته شابه بډې ووا، نو بډې نه وایي، مطلب دا چې دا کار خود تیزه سره وکړه. دقه رنګې رسول الله مبارک بخپل لنګ کلک لکه پښتانه وي بډې به ووالې. رسول الله مبارک به بالکل په ډېر کوشش او په ډېر محنت باندې اعتکاف ته متوجه شو. واحیا لیلته، ټوله شپه به جمدی کړه، ماشاءالله ټوله شپه پکې عبادت کړی دی. عائشہ صدیقہ فرمائی ټوله شپه وایقظ اهله او خپل اهل او بیبیانې به هم پاسولې چې نن به د شپې مکمل عبادت کوو. اسی په عامو حالاتو کې نبی علیہ السلام ټوله شپه د عبادت نه منع کړې ده. کومو صحابو چې ټوله شپه عبادت کړی دی هغې باندې انکار کړی دی، وینا ان لعینک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا، ستا د سترګو به تا حق دی. ان لجسدک علیک حقا، ستا د وجود پتا حق دے. ان لزوجک علیک حقا، ستا د بیبی پستا حق دے. هم خوب بکے هم بے عبادت کے. یو شان د ټول شپې عبادت نو نبی علیہ السلام در منع کولا، لیکن در رمضان په اخیری 10 شپو کې څه کړی دی؟ احیا لیلته، ټول شپه به عبادت کو. معتکفین به اعتکاف کوي. اعتکاف خو چې څوک په اعتکاف ناست دی ګورې د اعتکاف پابندی به کوئ. اعتکاف کې ډېر خیال ساته. اعتکاف دې دپاره نه دی، اعتکاف څه دپاره دی؟ اعتکاف علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي د اعتکاف مقصد الله سره جوړ پیدا کول دي. د دنیا نه کټ کېدل دي، کټ د دنیا نه کټ شم، ښځې نه کټ شم، بیبي نه کټ شم، او خواهشات خو مې سم بند کړي دي، خوراک سکاک او بیبیانې خو سم بندې دي. دنیا نه میدان کټ کو، زړه او روح الله سره متوجه کول دي. دا الله در کې ناسته ده. او زه به یو مثال درکم. یو سړی دی او هغه د یو مالدار سړي دروازې له لاړ او په هغه دروازه کې ورته کېناسته او ورته وایي چې نه به زما له شا به یو 100 روپۍ راکړه.
یو 100 روپۍ راکړه نه ځمه. او هغه ډېر شوم سړی وي، هغه مالدار نه ورکوي. خو چې دی ورته په دروازه کې کېناست نو هغه شوم به وشرمېږي، یاره داسې مصیبت دی سړیه شرمۍ همسې ځي نه ورکوله دا پیسې چې ځي چې خلاص شو ته داسې ده که نه ده. نو الله خو شوم نه دی، الله خو سخي دی او الله سره کمیږي نه، او الله په دې خوشحالیږي چې ته وغواړې. نو دی مثال دی چې الله ستا په دادر کې زه کېناستم، بس ستا په قلا کې زه بند شوم الله، او ستا د رسول مبارک په وینا بندې ما، او ستا په کور کې په جماعت کې بندې ما، او نه ځم نه د شپې ځم نه د ورځې ځم، هله به ځم چې د اختر اعلان وشي. وایه نو الله به پې څونه خوشحالېږي. بلکې یو حدیث دی علامه شعرانی یو کتاب د کشف الغمه هغه کې هغه یو حدیث نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان اخیری 10 شپو کې څوک اعتکاف وکړي، کله 10 شي کله 9 شي، خو چې رمضان اخیری کې څوک اعتکاف وکړي دله به الله د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب ورکړي. 2 حجونو او 2 عمرې. خو یاد ساته معتکفین به لږه گزاره کوي. ګورې ښه هسې نه چې اعتکاف کې تا بس فیسبک ته ځان له شوې، هسې نه په اعتکاف کې د نیټ ته کار ویلي چې د راشي جومات کې ډډه مې والې ده او صادرونه راښکته دي، هېڅوک نه خبرېږي او ټول ورځ نیټ کې او ځان مشغولو، ځان به په تسبیح او په ذکر الهي مشغول کې، ځان به په تلاوت او په قرآن شریف مشغول کې. نیټونه میټونه پکې مه کوئ. پام دا مې ځکه و چې یو څو کاله مخکې ما ته اطلاع راغلې وه چې معتکفین ګډ کسان په یو جومات کې ناست و، شپې به یې لړو کوله، بلکې بې ادبي دې معافي د ډېرې زمانې خبره زما په خیال چې 10-12 کالو مخکنۍ خبره ده، 10-12 کالو مخکنۍ ما ته د اطلاع راغلې وه چې په اعتکاف کې کسان ناست و تاش پې کو. هلکه دا ولې خلق ورته وی مونږ به جواري خو پې نه کوو، مونږ به روژه لنډو. ماشاءالله بشیر جانا بشیر جانا خرج شکر په دې یو وباته د خدای نعمت خو خدای ډېر درکړي دي، یعنی سترګې دې وې نو د ما په خیال چې دا لړو تاش به تاب نو پرېږدي دې په زړه لږ جم دی ځکه دې یادوم کړه بڑا جم دی د مارونو عبادت وکړئ. الله ته کېناستې الله ته متوجه شه، الله ته کېناستې نو ټوکې ته قالب نه کې، بیا په ټوکو الله خفه کېږي. اوس معتکف بس صرف طبعي او شرعي حاجت لباروزي بس بنوزي. طبعي حاجت څه شی دی؟ که په جومات کې دننه د اودسماتي انتظام نو مثلا نو بار تلی شي، دا یو حاجت شو. بارس کوم ځای ته تلی شي؟ پټو ته یا نږدې ځای کې چې تر چا اجره کې بیت الخلا د هغه ته دی وایي چې زه به راځم خو چې وخت تېر نه کړي ما ته کوله وکړه، یا بل ځای نشته خپل کور کې بیت الخلا ده هم تلی شي. خو ساریږي به ناست نه چې کور ته ورغی او بیبي ته وایي سلام علیکم څنګه یې خو تا ته ډېرې دواګانې کوم که نه څنګه اعتکاف له ناست یم او هلته د سترګې روزې برغې را برغې کړې او سترګې کله ښي طرف ته بوځه او کله بل طرف ته بوځه، داسې به نه کې نو بچو سره گپ شپ لگے بس نیک مخبل او دس ماته کې رومن ډوډۍ طبیعي ضرورت دی که دله به څوک راوړي که د ډوډۍ د راوړو څوک نه نو خیر دی هغې له هم تلی شي کور ته، خو داسې نه چې کور ته کښېنې ښه مزېدار او کټ کې ډډه والي ولې ډوډۍ له راغلی یم او کور ورته بڼې ووایې نه بیبي ته به دې ځان پوه کړي چې بس زما دا پلان کې ټایم دی چې روټۍ تیاره پرته چې زه درشم او فوري انشاءالله داسې مسلې دلته نشته، ماشومان شته، ګاونډیان شته، وړل راوړل به دله کوي، دا مسلې به نه پېښېږي. یا یو سړی جنوب شو لوی او بې اودسي پرې راله نو هغه لوی بې اودسۍ له دې که په جومات کې دننه انتظام وکړو ډېره ښه ده او که نه نو بارم تلی شي. بلکې تر دې حده پورې زموږ فقهاو لیکلي دي چې کوم د جمعې دا مسنون غسل دی دې له د جومات نه بهر نه وځي، دې له نه وځي اعتکاف. زیات تر ټیم به هغه ځای کې تېروي چې کوم ځای کې دی اعتکاف نیت کړی دی خو بالته کوي زیات وخت، او که نور تبا روزي تلاوت کوي نو خیر دی وتی شي. که لږ ګېډه کې ګیس میس دی او لږ داسې یو پوټی چکر په جومات کې لګوي جومات نه بهر بنوځي نو پروا نشته، دا څه خبره پکې نشته. او داسې بعضې خلک اعتکاف کې بالکل خبرې بندوي، دا ګناه ده
سمن بکمن بالکل چپ چاپ پا نکینے تا ضرورت خبری پا کی کولش دا بدا ندا تسبیح ذکر معتکف بدا کے استاسو بوائے وہ ہو دا اعتکاف پورے لوے ثواب دے من خطولتے محروم پاتی شو دیر خلق اعتکاف تا نلی ناس مزمارونو تاسو نفلی اعتکاف ہو کے کر نفلی اعتکاف سنگا ہو کے جماعت تا چرانے نوزے دا ہوا ہے وی اللہ ترسو چیزے پا دی جماعت کے ناس تیم نما اعتکاف دے ناس خبر خط ہے ترسو چیزے جماعت کے ناس تیم نما اعتکاف دا نفلی اعتکاف یا دا شپے کوئے کنا کسا کارم نہیں نو دا شپے چی سنگ راشے رو جماعتا کے اتراو لراشے نو بس اکینے بس تراوے مو کے اتر پیشمنی پورے بدما اعتکافی ترسو پورے چیزے ناستے ماں بس نیمہ گھنٹہ دا پیشمنی نمخ کے پورے اعتکافوں کا نشپے نفلی تلاوتوں کا ذکروں کا او بیا پھر نیمہ گھنٹہ چپاتی شی نو لالشا پل قرب پیشمنی ہو کیوں دا بشی تاو کرا خود دون خبر ہے نن زبا خو چه خلق تراو نم پارغی گی نو نهنی میں بجے بی تقریبا یا نهنی میں نہیں خو لکا پاوکم لس بجے تراو نم پارغی گی او 2 بجے خلق پاسی چه پیشمنی لچه تاجدم پکے کے نو برداشت پا دے پا جماعت کے تیرہ کر اس بل حدیث ہم در تویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچے سوک دما خام نا دماز ہوتا نا پورے کو رسول نا لگ وقت دے کہ سوک دما خام نا تر ماز ہوتا نا پورے نفلی اعتکاف ہو کی معمولی غندے ٹیم دے او دے پا آگئی کے ذکر ہو کی او دا قرآن شریف تلاوت پا کی ہو کی دل اب اللہ پا جنت کی او بہترین والا قیمتی محل تیار کی تا سودا کولی شکر دا ہو کے دا کادا نفلی اعتکاف مستقل ہو کے شپے کنی دروازه خپل روزگار کوي او دروازه خپل کار کوي مثال پتاور نو د شپې ماسخوتن چې څنګه تراول راشه نفلی اعتکاف نه تو کې دو نټه ما پورې چې کور ته ځپ کې پېشمنی لاله شم خیر او خلاص یو غنټه او کا 2 غنټه او کا ما خام چلاشه تر ماسخوتن پورې دغه او کا دروازه او کا نفلی اعتکاف کې نفلی اعتکاف کې څه نشته بس دغه بل کې پخله کنم وې لکه والي چې تر سود د جمعات کې نه اعتکاف ته نو رب العالمین بدل اجر درکې نو دا اعتکاف د شپې خاص نه چې ته د شپې اعتکاف دراشه غ نور برباد نه کې اجه کوم معتکفین اعتکاف ته ناشتي چې کوئی سره ډډه والی او کوئی غب شپ پر سره لګي نه په غب شپ د جمعات کې ګور یو خبره ده تو کم جمعات کې چې څوک د دنیا خبره کوي په جمعات کې رسول الله مبارک فرمایي نه کې ختمي بالکل نه کې ختمي نو جمعات کے بعد اصل دا دنیا خبر مندی بیا معتکف لخو په جمعات کې دا خبر د دنیا کول دا ډېر لوی جرم دی او لویا گناہ دا اللہ تا ادریدل کہ اللہ نا غختل دی اعتکاف کے سا مطلب کہ دا اللہ تا ادریگم او دا اللہ نا اغوارن دا مرون مونگ طول رب العالمین تا محتاج ہے کہ مونگ اللہ نا اغوارو اللہ تا اجارو او خدای پاک گورا زمونگ مال دا اللہ پلاس کے زمونگ بچی دا اللہ پلاس کے زمونگ صحت دا اللہ پلاس کے زمونگ عزت دا خدای پلاس کے ارس ام من شین الا عندنا خزائنہو وما ننزلہ الا بقدر معلوم دا ارش خزانے اللہ سر دی او چی مونگ اللہ تا ادریگو او مونگ دا رب العالمین نو اغوارو پا جلگانو اغوانو اغید پارا بہترین زی جمعات تے او بہترین دا رمضان دے بیا